نو دریم کار بدا کو په 24 غنټو کې د تراو کې خودی دی د تراو نه علاوه به هم ټیم ټیبل جوړ کو او یو غنټه یا نیمه غنټه به د الله د قرآن تلاوت ورکو کو به ان شاء الله کوي هر رمضان کې به هر ورځ جبريل عليه السلام راتلو او د نبی عليه السلام سره به د قرآن کریم دور کولو کم رمضان چې د نبی عليه السلام د جن او د زندګۍ آخرنی رمضانو دغه رمضان کې د الله پیغمبر سره جبريل عليه السلام دو ځله د قرآن دور کړي دور معنا ده چې اول به حصه جبريل وي الله پیغمبر به ورته خوږي خو او بیا به الله پیغمبر هغه حصه لوستله او جبريل به ورته وږي خو په انسانانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل انسان بلشته په ملائکو کې د جبريل عليه السلام نه افضل او الله ته مقرب فرشته بلشته نو چې دغه دواړه کسان رمضان په میاشت کې د قرآن د تلاوت دومره خیال ساتي بیا د مون خپل ځان په خپل پتله کې وتل کوم ان شاء الله کچا قرآن کریم په ناظره نی ویلې نو سورۃ فاتحه خورته یاد ده سورۃ اخلاص خورته یاد نه نو د سپیډ راوړي او ولاړه پناستا موټر کې بکور کې په دکان کې بس تصویریم اړي او بیا دی ور باندې سورۃ فاتحه الولي او سورۃ اخلاص للولي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد